سعود شکیل سے په پی ایس ایل کې یو ډیر غټ ریکارډ یو ډیر شرمناک ریکارډ په خپل نوم کړی دی د کراچي کینګ خلاف بیګا د کویټا ګلیډیټر میچ او دا د کویټا ګلیډیټر کپتان دی جی دوسر ریکارډ په خپل نوم کړی دی او بل په پی ایس ایل کې ینګسټر ته خپل موقع نه ملاویږي ینګسټر ته چانس نه ملاویږي ینګسټر ته موقع نه ملاویږي نو پاکستان ټیم له بسنو جوانان کې لاړیان راشي پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو ټول نه پهلا د په شرمناک ریکارډ باندې خبره کوو جی بیګا د کراچي کینګ خلاف سعود شکیل اوپنر وته او لاسمن پاتې شوی نټ آوټ پاتې شوی د شل اوره مکمل د پکریس باندې موجودو په شل اور کې د 40 بال وخلی دي او 33 رنزونه کړی دي رورا شل اوره د پکریس موجودو شل اوره کې د 15 نه د برابر کړي نو په ټي 20 فارمیټ کې دا پړومبي ځل باندې شو چې یو کلاډي شل اوره پکریس موجودي او هغه پکې خپل 50 مونوي نو دا شرمناک ریکارډ د خپل نوم باندې کړی دی چې د 20 اور لوبول دي 20 اور د پکریس باندې موجودو 20 اور کې د صرف 33 رن جوړ کړي 33 رن باندې نټ آوټ پاتې شوی دي او 40 بالونه د واخلي دي چې دا په ټي 20 کرکټ فارمیټ کې په تاریخ کې پړومبي ځل باندې شو اوس پراشو جی دغه باندې به خبرو کو چې نوجوان کلاډیانو ته څنګه موقع نه ملاوي ګوره د لاړو اوپننګ پکار نه دی دا د میډل آرډر کلاډي دی د پکار چې د خپل میډل آرډر باندې فوکس وکړي په خپل میډل آرډر کې د ښه بیټینګ وکړي اوپننګ د لاړو پکار نه دی اوپننګ ګوره د سره په اوپننګ کې خواجه نافع شته چې خواجه نافع د په نمبر 6 په نمبر 7 پوزیشن باندې بیټینګ تراویح کړي نو دا سراسر نوجوان کلاډیانو سره زیاتې دی